نن موږ په دې جرګو کې ناست یو که نه، نو اته ورونه جایداد تقسیم شو، مال دولت تقسیم شو، او چې کله د مور نمبر راغی که نه، نو زم حیران وم، ما وی چې دوی به اوس څه کوي. مشرابه یې وه داسې یو ډډې ته ناسته وه، اخ وی مخ کړی و، او غریبه په دې ششو پنج کې وه چې بچو خو جایدادونه او مال دولت تقسیم که، چې ما به اوس چاته حواله کوي. څومره بې وفا یو موږ. دا مور به څومره ډوډۍ خوري، او د دې مور به څومره دوایانې لګي. اوس دې راوچت شي یو زوی او ما ته دې ووایي د دې مور به څومره خدمتي. ماشومانو یو بل ته به جنګونه به کول، وی مور زما مور سما. نن و اته زامن دي، یو بل ته وی مور به تا سره بیبي به تا سره، او نن بیبي غریبه پریشانه ده او غمجنه ده. کم بچی ته ووایم چې دوایانې مې ختمې شوي، ماله زما دوایانې راوړه. موږ ورله نکاح وتړو که نه، داسې یو هفته میاشت بعد مې تپوس وکړو، ما وی کاکا جی اجي صاحب څنګه چل دی، د واده هلک څنګه دی؟ داسې غمجنه خندا یې وکړه. باوی بابا جی کاکا جی ستا د خندا خو په زړه کې لارې جوړوي. څومره دروغجنه خندا کې ته رښتیا رښتیا راته ووایه، څه خبره ده؟ یو زبان قالی که نه، د تاسو ته لګیا یم، او یو زبان حالی چې زما د دې مسلمان ورور په چهره باندې څومره خفګان پروت دی. صرف قال ته توجه مه کوئ، تاسو لږ زبان حال مطالعه کوئ، پړاو کوئ د دې خپل مسلمان ورور دا چهره. غافله نوجوانه زویه د دې خپل پلار دا چهره پړاو کا. غافله لورې د بې حیایي انتها ته رسېدلې، د دې خپلې مور دا چهره پړاو که تا سره څومره مینه لري. غافله کشر روره یو 2 روپۍ درله راغلې، نو اوس د غرور او تکبر انتها ته رسېدلی. داسې مه کوه، که دا مشر رور د ده لاس تنګ دی، نو د ده دا چهره پړاو کا. پوهېږې په خبره؟ نو ما وی د واده هلک څنګه دی؟ وی مولانا صاحب یا خو جدا شوی دی. ما وی دا ولې؟ یاره مولانا صاحب وی ښځه یې خفه وه، ښځه یې خفه وه، او دا ده ته وی زما ستا د دې مور سره ژوند نه کېږي. دی ورته وایي بوډۍ شوې ده، دماغ یې کار پرېښی دی، څه ورسره وکړو؟ خلاصۍ هم ترې نشته، ګزاره ورسره کوه، مړه به شي، بس خلاص به شو ترې. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب ڈھونڈ ان کو چراغ رخ زیبا لے کر. پتہ به ولګي ښه چې دا مور نه یي که نه، او ته کور ته راننوځې او د دغې مور کټ ته وګورې، د دې تورشک او بسترې ته وګورې، د دې جامې پرتې دي او څادر پروت دی او هغې ته وګورې، پتہ به لګي ښه دا هغه وفاداره هستی، هغه وفاداره هستی. اے ډوډۍ 4 وې، بچی 15، دغه مور وی زما زړه ته نه کېږي، وی زه مړه یم.
رب چې کله د خپلې مینې مثال ورکوي نو تا ته وایي بنده تا سره د اویاو میندو نه زیاته مینه کوم. او تا به هم دا خبره کتلی، دا د تجربې نه ثابته خبره ده. ستا ټوله ورځ بار په نهره تېره کړه، مزدورۍ پسې ورک وې، بار تا ته تکلیف ورسېده، چا سره دې جنګ وکړه، چا سره دې چیړ وکړه، ستا کار نشته، ته قرضونو کې ډوبې، ته پریشانۍ سره مخ یې، تا پسې د بجلی بل راغلی دی، جیب اجازت نه درکوي، کور کې اوړه ختم دي، کور کې چینی ګوړه ختم دي، اختر را روان دی، روجه را روانه ده، د بچو جامې نشته، پیزار نشته، او جیب درله اجازت نه درکوي، نقصان کې خساره کې دې دوست نه دې وغوښتې درې نه کړې، دته دې رنګ وکړو درپسې اوچته نه کو بیزې که درپسې، او سیلاب په مخه کړی د مصیبتونو د تکلیفونو، او صیبه چې کم بوټي ته لاس اچې نو درپسې راوځي، داسې د مایوسۍ په حالت کې ته به کله کور ته راغلی، زمونږ د غریبۍ کورونه دي، ته به کله کور ته راغلی، وګوره په دغه کور کې دننه ښځه وی څه به کېږي، زوی وی څه به کېږي، لور وی تا ته خو مې دا آیات کړي وو، ښځه وی تا ته خو مې دومره لیست درکړی و، مالګه وړه ورڅه مې پکې لیکلي وو، ته خو بیا تش لاس راغلی، هلته په مصله باندې یو ابۍ ناسته ده، تسبیح ورسره دي ښه، هغه ابۍ تا ته اواز کوي بچیه دې خوا راشه، ټول وی څه دې راوړي څه دې راوړي څه دې راوړي، هغه ابۍ انپړه ده، هغې تعلیم نه دی کړی، خو هغه ابۍ چهره پړه وهل پیژني ښه، هغه ابۍ ستا د چهرې خفګان پریشانی محسوسوي، د هغه ابۍ ستا د تکلیف سره زړه خوږېږي، د هغه ابۍ ستا د بیمارۍ سره زړه خوږېږي، زړه دردېږي، بچیه دې خوا راشه، هېڅ هم نه دي پکار، کم ذکر یې کړی که نه اول خو در باندې هغه در چوف کي، او بیا دې ځان ته رانږدې کي، او په دې تندي دې ښکل کي که نه، او تا ته وایي بچیه ته خو سار هم داسې د منډې د مخې وتی وې، ما ونه لیدلې که نه، بچیه په ټوله ورځ کې دې څه خوړلي دي او که نه. ته بې وفایي څه ته وایې؟ اما یبلغن عندك الكبر، ماشاء الله، اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما، دوی چې کله مشرتوب ته ورسي که نه، یو مشرۍ ته ورسي یا دواړه مشرۍ ته ورسي، احدهما او کلاهما، تا تستا قرآن وی، تا تستا رب وی، فلا تقل لهما اف، ہائے ہائے خیال لے بچی دیکھو مڑے ہوتا